जन्नत के बाद यो बाजार लगी हफ्ता के यौजल دا جنتیان بګرځي صاحب دا شیخ خسته دی دا فوټوان براوای یره دا خو ډېر خسته فوټو دی فورن په دا سره داږي پشان ځکه چې جنت د غم ځای نه دی چې دا خسته دی نو ته داسې خسته شه چې دا جنتیان خستړي شي الله به وایي نور څه پکار دي وایي به یا الله هیڅ کمی نشته الله به وایي یو کمی پاتې دی ملایکو ته به وایي زما د اهل جنت منځ کې حجابونه لرې کړي چې حجابات لرې شي ټول اهل جنت به د خدای دیدار چې وګوري د اهل جنت به نسکور پرېوځي وایي به یا پروردګاره دا ټول نعمتونه پې قربان شه خو چې دغه مزه یو ځلې بیا دا خو اوس عاشق سړی پکار تمام تن مې د رنجو پسې روړی تمام تن مې د رنجو پسې روړی خو په ما د تورو سترګو یو نظر وی یو ځلی راته ولیدې نو د رنجو پسې روړی تاسو خیال نو عرض مې دا و چې صحابه کرام دا برای راست عشاقو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بیان داسې شروع کړی چې ما خیال دا و چې زه به یو وخته تقریر به م لګیا بل یو ضروري خبره واورئ زمون په دې ملک اوس یو مختلف قسم فتنې شروع دي یو فتنه پکې دام ده چې صحابه چې کوم د پیغمبر نه برای راست اخذ کوونکي د دینو د هغې متعلق د بعضې خلقو دا خیال دی چې دا صحابه چې دا غداران ټیک شو یو فتنه په دې ملک کې ده پرویزیت ته پرویزیان هغه خلق دي چې حدیثو ته د یهودو ډکوسلې وایي حدیثو ما ته ګورئ قرآن شته دی نو حدیث منل څه ضرورت دی قرآن موجود کراچۍ کې د یو میمن په کور کې زه میلمه وم غلام احمد پرویز کور ته راغی د پرویزیانو لوی امام تقریدا ما سره باس کولو باندې خیر خدای رواج ما ته وی قرآن کی موجودگی میں کیا ضرورت ہے کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں ماں اور تل پرویز صاحب آپ حدیث کو نہیں مانتے اور میں قرآن کو نہیں مانتا مالتا حدیث نہ مانے تو قرآن نہ مانے ما ته وی لا حول ولا قوت ما یو شل لا حول ولا خو ته منکر حدیث یو زمون کوي قرآن نو ما ته وی چې ولی مال د دې قرآن متعلق چا ویلي دي چې دا د خدای کتاب دی د خدای دستخط پشتا د خدای आवाज تا اورېدلې جبرائیل ستا په مخ کې راغلی او دا قرآن راوړی وایي چې نه دا چا ویلي چې دا 13 سپارې قرآن د خدای کلام ویلې دا خو پیغمبر ویلي مال پیغمبر خو 1600 کاله وشو چې تېر شوی دی اوس پیغمبر کوم دی چې مونږ ته ویلي چې دا قرآن د خدای کتاب ویلې حدیث کې راغلی مال حدیث خو ته مانې نه ته خو حدیث مانې نه خبره خو واورئ تا ثابت کړه چې قرآن ثابت دی په حدیث ټیک شو حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام جناب محمد رسول الله ویلی چې دا قرآن د خدای کلام دی ٹھیک ده نو د محمد رسول الله نه حدیث دی کنه دی ٹھیک شو نو قرآن ثابت کړه حدیث اوس چار کله قرآن په حدیث ثابت شو نو حدیث هم د خدای کلام دی نو قرآن بیا ثابت کړي چې حدیث هم د خدای کلام څنګه چې حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی دا چې قرآن ویلی چې حدیث د خدای کلام ما به خبره پوهیږئ قرآن کوم ځای وایي وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى خدای وایي پیغمبر د ځانه یو خبر هم نه ده کړې دا د چې څه ویلي دا ورته ما وحي کړی نو معلومیږي دا چې حدیث فرق د وحي خفي او جلي دی نور حدیث هم د خدای کلام او قرآن هم د خدای کلام دی نو څنګه چې د قرآن منکر کافر دی داسې د حدیث منکر متفق علیه په تمام اجماع د امت سره کافر ټیک شو بیا صحابه معیار د حق دی صحابه معیار د حق دی دی خو ګوره کومه والا چې ستا پټي ته را روانه او په هغه ولې چې ته سوری وکړې د بل پټي طرف ته نو دغه اوبه به ستا پټي ته راشي بیا خبرې کوئ پټي خو پېژنئ که نور څه نه پوهېږي روټۍ م خوړلې لنګر بندوبست وای ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقي کله وفا کله جفا کا مې باید چې کله هغه او کله دا کړې ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی په خدای قسم چې زه خبر شم چې دا د حاجي محمد امین صاحب مرحوم مرید دی دا هغه لیدلی دی د ورسره وخت تېر کړی دی قسم په خدای چا سړی په ما د ایمان غوندې خلک د ایمان غوندې خلک خو تاسو هم لږ سوچ کړئ ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی
اسه نه چې می پدرس جهان رسوا کړې دستاسو لوی مدح د دې خاورو د وجه نو زما عزیزانو صحابه په ذریعہ مونږ تر 1400 کاله وروسته قرآن را رسېدلی 1400 کاله وروسته حدیث را رسېدلی ټیک شو که صحابه غداران نو د دې څه ګارنټي ده چې دا مغه قرآن دی چې کوم په پیغمبر نازل دا رښتیا کېدی شي ځکه چې منځ کې کېدی شي صحابو پکې د ځانه څه ګډوډ کړي لکه د شیعو مذهب دی چې قرآن 40 سپارې دی دا 10 سپارې سنیانو پټې کړي دي دا به امام مهدي صاحب بیا راوباس یا امام غایب صاحب بیا راوباس اعلی بل غم دی په دې ملک یو فتنه نه یو عذاب نه دی عزیزانو اخیری خبرې درته کوم اخیری په پاکستان باندې چې د نورو قومونو باندې کم عذابونه نازلو په پاکستان الله ذهني عذاب نازل کړي اور سړی ذهني پریشان اور که ملا دے که میاں دے که پیر دے که امی دے که خان دے که غریب دے که حکومت دے اور سڑے ذہنی پریشان غل اگورا ټول ملک خل پرانا سڑے ہو تختی موٹر ہو تختی معشوم ہو تختی ایس پختنے والا نہیں ملک نہ دے دلی راجہ جوڑ دلی کا راجہ مویا کوئی رونے والا نہیں ملک دے دلی راجہ دے سوک پہ جڑا والا نہیں زمان بالا مانے کے نن پینزم اورز دا دوا لکان د مړي خبر لبړه ډېرې طرف ته تله په سکوټر باندې دواړه لکان غیب دي تر نن یې پته یو ټانګې مرمت کولې او بل رشته چلو تر نن یې پته نو دې ملک نه ذهني عذاب نازل قرآن دې قرآن کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغي اذاقها الله لباس الجوع والخوف هغه قوم ته الله د یری او الله د لوږې لباس ورواغوندی نن پاکستان ته الله د یری او د لوږې لباس وراغوستی دی د یره وګوره ټول ملک په یره کې دی لوږه وګوره ټول ملک وایي چې د لوږې مړه شو دا داسې ده که نه عزیزانو عرض دا و چې دا پاکستان د پیغمبر خیرې والی واورئ د پیغمبر خیرې والی یی که ښه ورځ ولیده او مړ شم نو راشئ په قبر مې متیاز پیغمبر ویلی دي چې هغه ملک به ښه ورځ نه ګوري چې د ملک کم ملک سربراه ښځه پیغمبر ویلی چې د کم ملک سربراه ښځه وي لن یفلح قوم دا د بخاري روایت دی اوس درباریانو مریانو د کرۍ ټټوان د ضیاءالله تالي سټو او هغه د ضیاءالله تالي سټ اوس د دوی تالي سټ جوړ شوي دي هغه ته د بخاري د حدیث په روایت کې اضطراب ده امید هغه ورځ چې دا برش کړي او دا ګیري ګمنځ کړي دې ښځې ته ناست لیدلي مو ټلویزیونونه چې چا کرشته لاس اوچت کړي